قدرمنو مسلمانانو د جمعې مبارک شپه ده پکار دی هر مسلمان ته چې د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ باندې پر نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې په کثرت سره درود شریف ووایو. د جمعې مبارک په شپه باندې او د جمعې مبارک په ورځ باندې پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود ویل د دې ډیر فضیلتونه په احادیثو کې راغلي دي. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله په فضائل درود شریف کې په تفصیل سره احادیث ذکر کړي دي. خاص د جمعې په ورځ درود شریف په باره کې مستقل فضائل ذکر کړي دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې ستاسو په ورځو کې در ټولو افضل ورځ هغه د جمعې مبارک ورځ ده. په دغه ورځ باندې په کثرت سره درود شریف وایاست ځکه ستاسو درود شریف ما پرې را رسیږي. مسند احمد، ابو داود شریف، ابن ماجه، صحیح ابن حبان دا کتابو د حدیثو معتبر کتابونه دي را نقل کړي دي. په بل حدیث مبارک کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه باندې په کثرت سره درود شریف وایاست. که چیرې څوک دغه درود شریف ووایي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به د دغه کس شفاعت زه کوم. دا حدیث د بیهقي دی. نو عزتمنو مسلمانانو پکار دی چې پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف زیات ووایي. روزانه پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ووایي او خاص کر د جمعې مبارک شپه او د جمعې مبارک ورځ دا خاص پر نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره د درود شریف د پاره خاص. نو حق تعالی تبارک و تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دغه فضیلتونه ځان ته حاصل کو او په دا حدیث باندې عمل وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.